د فردي حق نه څوک په منځونو باندې نه خلاصي. آیت الکرسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې آیت الکرسی یو ځلې د فرض مونځ نه پس وایي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف د ده مرګ حایل دی. بس د ده مرګ بس چې مړ شو جنت ته به ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوره اخلاص دا چې څوک 200 ځلې وایي الله رب العالمین به د ټول حاجتونه دا پوره کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فرمایلی دی چې یو شرط پکې دی مگر هغه څوک علیه دین چې هغه باندې قرض نو دغه ورته نه بخي ځکه قرض چې دی که نه دا په ورکولو خلاصېږي دا به ورکې ځان به ترې نه خلاصې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې جنازه راغله او جنازه کېښودې شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام عادت داسې و چې کله هم جنازه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې د باندې خو د چا څه حق نشته، د چا څه قرض خو پې نشته. که د چا حق او قرض به پې و نبي کریم صلی الله علیه وسلم به رستو شتې نه او به فرمایل چې صلو علی صاحبکم راشئ تاسو پې جنازه وکړئ د خپل ملګري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به پې نه کوله جنازه. یو ځلې جنازه راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې وویل را رستو شتې نه. قتاده رضی الله تعالی عنه هغه جنازه کې راووته ویل یا رسول الله تاسو پې جنازه وکړئ او د ده ټول قرض ذمواري زما شوه دا به زه خلاص کړم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی رامخکې شو بیا پې جنازه وه. بله جنازه کې هم داسې شو علي رضی الله عنه راووت ویل یا رسول الله بس د ده د قرض ذمه په ما شوه. ځکه د فردي حق نه څوک په منځونو باندې نه خلاصي او نه د فردي حق نه څوک په حجونو باندې خلاصي او نه د کعبې په طوافونو باندې خلاصي او نه په ذکرونو او په توبه او په استغفارونو باندې خلاصي تر دې چې په جهاد هم نشي خلاصېدی. شهید چې د الله په لاره کې شهید شي د ده نه اوچته درجه د بل چا نشته. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي جنت کې الله 100 درجې پیدا کړي دي 100 درجې جوړې کړي او 100 واړه د چا دپاره دي للمجاهد فی سبیل الله دا د مجاهد دپاره تیاری کړي دي. او که دا مجاهد د الله په لاره کې شهید شي الله دته ټول ارس وبخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الا الدین ور پردې قرض دا د مجاهد ته نه بخي دی شهید ته هغه به رانیسي. ډېر احادیث دې حوالې سره دي چې په دنیا کې خپل ځان سره حساب پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته دا فرمایلی ای علی هغه پورې اوده کېږه مه چې څو ستا وصیتنامه هغه ستا د بالغ یېخته پرته ني دا ولیکه ځان سره دا خپلو بچو ته پرېږده. دا د بالغ یېخته د ایښودو مطلب دا دی چې که په دې شپه ته مړ شي او تا خپل وصیت نه دی پرېښی چې په ما باندې د فلانکي دومره دي او زما په فلانکي باندې دومره دي نو څه مو خیال دی لانجه به جوړه نه شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د دې ډېر تاکید ځکه سوره اخلاص دا به د ټول ګناهونه بخي او الا من علیه دین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مگر هغه څوک چې په هغه باندې
قارزي لکه سوره اخلاص هر وخت ویلو دي د ورځې په شروع کې درې ځلې سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا ویل پکار او د شپې په شروع کې دا ویل پکار د نور د فریبتونه مخکې او د نور د راختونه مخکې دې وختونو کې دا اذکار دا ضروري دي دا پکار دي دا د انسان بیا د ټولې ورځې او د شپې حفاظت کوي الله رب العالمین دې د دې صورت چې کوم ایمان او عقیده ده الله دې هغه زموږ او ستاسو نصیب کړي اللهم صل علی كما صليت على إبراهيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على الإسلام ولك الحمد على القرآن اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وصلى الله تعالى على خير